السلام علیکم زه منیس خان او نن د اگست پګشتم تاریخ نن ډیر لوی ډیولپمنټ په اډیالا جیل کې او هغه دا چې د عمران خان سره د درې وانو خويندو سلور میاشتې پس یو طویل ملاقات او هغه 15 غنټې او په دیو چې یو وکیل سه بلیټ راغی نو دا غي په وجه ډیره مکمل او شو نن درې وانه خويندې دنه تلوي سلمان اکرم راج او بیرستر گوهر او نعیم حیدر پنچوت او علي ظفر ایډوکیټ خالد یوسف ایډوکیټ او نور چې کوم دا غوي ټیمو د پینل اټول ننوتیو او دا په دی وجه اجازه ورکو چې 13 پیرا وکیلانو دا دمکی جج لور کړی وا کو وکیلان نه را پریده او داغه فیملی نه را پریده د عمران خان نومو بد دی ټرایل د توشاخانه 2 کیس بایکاټ کو په دی وجه ورته نن اجازه ورکړو او دا 15 غنټې طویل ملاقات شو په هر موضوع باندې بحث شو د توشاخانه 2 کیس چې دی نو دا اول په 6 تاریخ کینسل شوی بیا په 11 کینسل شو بیا په 19 کینسل شو بیا په 21 کینسل شو او نن کیسو او نن دا اعلان کو چې دا په روزانه بنیاد باندې په روزانه بنیاد ولی کوي په دې کې چې د القادر کیس ضمانت لګیدلې دی په اسلام آباد کې نو دوی وی کو چې پای کې ضمانت وشي نو په دې کې بس سزا کو چې دی په جیل کې راوندوزي دا ټول د نظام انصاف تبادله ډرامې روان دي نو دا پکې یو اهم خبره ده دا نه پس کله راوتل نو یو خدا چې علیما خان وی بیا پریس کانفرنس کو چې داغه صحت بالکل ټیک دی صرف د یو سترګ باندې سوروالی دی نو هغه به موږ سار درخواست ورکو پای کوټ کې چې د چیک اپ وشي عمران خان ډېر غټه فیصله وکړي یو خو دا وی چې قوم ته وایي چې زه څومره ظلمونه کوي زما ټول خاندان په جیل کې واچوي موږ د خپل نظرین نه ورو او په دې موقف به ډټ کې ولاړو هغه ته ویلی شو چې د علیما خان دوانه بچی د جیل ته کړي هغه وی چې ماته پته ده چې هغه صرف پریشر چولو د پاره دنه کړي او بشرا بیبي باندې چې دا څومره ظلمونه کوي دا صرف پدې چې ما مجبور کی او زه جوکاو شم خو زه نه جوکاو کیږم بل اهم خبره دا وکړه چې فوري وی چې د ټول قومي اسمبلی د قائمه کمیټې نه دی د تحریک انصاف امنګان استعفا ورکي بهترین فیصله ده کم نظام چې تعالی انصاف نشي درکول داغي نظام حصہ جوړېدل دغه نظام ل طاقت ورکول دي نو دوی نه رئیس ته وت پکاري دوی مې دا وی چې زمینی الیکشن کې هغه خو ویلیو چې حصہ بناله خو بیا سیاسي کمیټې دوی چې نن فیصله وکي او سبا ماته وایي چې څه فیصله کو خو کو د الیکشن کې تاسو ایساله مطلب دای چې تاسو د دې جعلي جمهوریت مرګستیا کوي نو بالکل نه د پکار نو دا به فیصله سبا کیږي چې ایسایلی او کونالی عمران خان ذاتی طور د مخالفت کوي بلې دا وی چې په قومي اسمبلی کې عمر ایوب چې کوم دوی نه اهل کړي کوچري داغه بحال نشو په عدالت په ذریعہ نو بیا به کو دی ختم شو نو بیا به محمود خان چکزی او دی خبرې د تحریک انصاف کې ډېر کمپرومایز او بېخونده لیډران چې د عمران خان خپې وي د هغوی خوبونه مات شو ځکه چې غټو غټو ویښتو والا ډایلاګ چې وي هغه هم ډېر به خپوي چې محمود خان چکزی ځکه هغه د محمود خان چکزی مخالفت کړی او دا یو بهترین فیصله ده اسټابلیشمنټ به د محمود خان د اپوزیشن لیډرانه خپوي او عمران خان هغه کوي چې کم کې هغوی له زور ورکي بل کار دا وکړو چې د سینټ کمیټې کې وی کو شبلی فراز هم چرې نه اهل شي او عدالت بحال نه کونو بیا به علامه ناصر عباس علامه راجا ناصر عباس با اپوزیشن لیډری په سینټ کې بهترین فیصله ده دا خلک دي چې د عمران خان سره په ګولو کې په ډنډو کې په شیلینګ کې په هر حالت کې ولاړ دي او وی له وسیله پکار دي دا خپل چې دي نو دوی خو ټول ډېر بېخوندي کړي ده بلې دا وی چې د اپریشن کم په باجوړ کې کم په وزیرستان کې د مخالفت کو وی چې د سي اپریشنونو مخکې نه د فایده شوی بیا وروسته نقصانات ډیری نو دا د فوري روکاو شي یو دا وی چې افغانان چې کم 40-45 سال دلته تیر کړی حکومت اوس ډېر په بې دردۍ سره لګي د هغې مخالفت یې کوي چې زه د افغانانو وروڼو نه په دې شرمنده یم عمران خان وایي چې دوی دلته وخت تیر کړی په طریقې ولیږي هغوی له سهولتونه ورکړي او بیا یې ولیږي بلې دا وایي چې څنګه محسن نقوي کرکټ تباه کو دغسې نورو مشرانو ملک تباه کو دا ډېرې اهم خبرې چې کم عمران خان کوي هغه کړي دي او یو پکې اخري دا وایي چې ما نه به راشي په جیل کې معافي وغواړي نو زه به یې معاف کړم او دا سوچونه کې چې زه به معافي وغواړم امید لرم چې تاسو به دا ویډیو خوښه شوي ویډیو کوم خوښه شوه کمنټ وکړئ لایک یې کړئ شیر یې کړئ او سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته